ما نه مخکې جاوید حسین خان هم خبرې وکړې، بابو صاحب هم بعضې تاریخي خبرو طرف ته اشاره وکړه. که مونږ نن وګورو نو په دې شمالي اشنغر کې که زه دا دعوه ولرمه چې دلته کې د کارونو د ترقۍ بنیاد چې دی هغه حیات محمد خان شیرپا و جناب آفتاب احمد خان شیرپا ایښی دی، نو زما خیال دی نه به هېڅوک انکار نه کوي. که زه دا دعوه وکړم چې دلته کې خلکو ته خپل بنیادي انساني حقوق چې دی د هغې نه که چا خبر کړي دي نو دا هم شهید وطن حیات محمد خان شیرپا او بیا د هغوی نه پسته جناب آفتاب احمد خان شیرپا. نن نه 40-50 کاله مخکې ډېر بدل حالات وو. اوسني دلته کې دا کم ځوانان چې موجود دي دا اوس چې څه ویني دې نه ډېر بدل صورتحال دی. هغوی ته به کیدی شي د هغې اندازه نه وي، خو دلته کې که صحیح معنو کې وایو چې مونږ ووایو چې تبدیلي که په دې شمالي اشنغر کې راغلې وه نو هغه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا د لاس نه او د جناب آفتاب احمد خان شیرپا د لاس نه، ځکه چې د هغوی د لاسه سړک جوړ شوی، د هغوی د لاسه سکول جوړ شوی، د هغوی د لاسه اسپتالونه جوړ شوي، د هغوی د لاسه دلته کې بجلی راغلې. دا ټول هغه بنیادي سهولتونه چې د هغه وخت سره دلته کې خلکو ته راورسېدل او د هغې نه د خلکو ته خپل د حقوقو پته هم لګېدل شروع شو او دلته کې خلکو دا ومنله چې او واقعي ده مونږ هم د دې ځای اوسېدونکي یو او زمونږ هم څه حق شته. نن ډېر خلک په راضي او مختلف دعوې به تاسو ته کوي. د نوي پاکستان والا دعوو والا هم رالل، 11 میاشتې تېرې شوې. زما خیال دی په دې 11 میاشتو کې چې کومې وعدې کړې وې زما خیال هغه خو اوس بلکل خلکو ذهن نه ووتلې چې هغې خواړو سوچ نه دی پکار. که هغه د هغه 50 لکه کورونو جوړولو خبره وه، که هغه د 1 کروړ نوکرو خبره وه، که هغه د نظام بدلولو خبره وه، زما خیال هغې نه خو هر څوک توبهګار شوي دي. ځکه چې هر یو کس معاشي داسې بحران کې ګیر شو، داسې ګراني راله چې زما خیال هر یو کس ته متاثره شوی دی او څوک داسې دي چې ویلې چې یاره ډېره موږ متاثره نه یو. په دې 11 میاشتو کې زما خیال دی دا د پاکستان په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې دومره زر د یو حکومت نه خلک متنفر شوي. کني خلک کم از کم 2-2.5 کاله ټایم وله ورکوي چې یاره زه اوس په دې څه وکړي اوس په څه وکړي، خو دا داسې حکومت دی چې زما خیال دی چې د لومړنۍ 6 میاشتو کې هر څوک پوه شول چې یاره دې نه د څه تمه نه دي کول پکار. نن هغه حکومت چې چا راوستلی دی هغې خلکو ته مونږ دا ویل غواړو چې تاسو په زوره په چا باندې الیکشن وګټئ، په زوره به په اسمبلۍ کې به یې کېنوئ، د حکومت په کرسۍ به یې کېنوئ، خو دا حکومت چلول د هر چا د وس کار نه دی.
او دا شی اوس ثابته ده دې حکومت دا خبره هم ثابته کړه چې د تجربې متبادل نه تجربه نه بغیر چې دی یو سلسله هغه شانتي چلیدی نشي او حکومت خو بغیر تجربه بالکل نشي چلیدلی کېدی دې حکومت دا شی ډېر دغه سره ثابته کړه اوس پورې موږ په دې نه پوهېږو چې دا وزیر اعظم صاحب آیا د ده په خپلم دا یقین شته د ده په خپلم دا یقین شته چې زه د دې ملک وزیر اعظم یم او دا ټول اختیار ما سره دی هغه خو په دې خبرې خو خفه کېږي چې په اسمبلی کې ورته څوک وایي چې سلیکټډ وزیر اعظم خو مونږ ته دا تپوس کول غواړو چې ته په خپله ثابته چې ته سلیکټډ یې ته چا راوستلې په زوره دلته کې راوستلې خلکو کم از کم نه راوستلې ځکه چې خلکو چې څوک راوستلي هغه کې بیا یو اعتماد وي هغه د خلکو په مسایلو باندې پوهېږي هغه د خلکو د مسایلو طرف ته توجه ورکوي داسې نه وي چې عوام په مشکلات کې ګیر وي د عوامو په مشکلاتو کې روزانه اضافه کېږي او وزیر اعظم صاحب وایي چې خیر دی لږ نور صبر وکړئ خیر دی دا وخت په تېر شي صبر وکړئ دا پروا نه ده چې یاره دې سپلمۍ کې دا غریبانان به دا وخت څنګه تېروي د دوی دا مشکلاتو کې به څنګه کمی راځي د دوی دا ژوند به څنګه تېرېږي دوی به د خپل بچو له 2 وخته روټۍ څنګه را پیدا کوي به د هغې پروا نشته خو دغه ضروري ده چې په اسمبلی کې تقریر ته پاسي نو وایي چې یاره د آرمي چیف ډېره شکریه ادا کوم چې هغه خپل بجټ یې زیات نه کړو دې باندې خبره نه کوي چې بی د غریبانانو نه به زه څه کومه د دوی په مشکلاتو کې به زه څنګه کمی راولم نن په دې خبرې خو هغوی خفه کېږي چې څوک ورته ووایي چې یاره تاسو د دانده په ذریعې راغلي خو خپله کارکردګي خپل څه دغه نشي ښیلی چې موږ ووایو چې او واقعي د په دې 11 میاشتو کې دوی هم څه وکړل نن چې راپاسي نو هماغه خبره چې بی تېرو حکومتونو چې دی د هغوی د وجې نه مشکلات دي او د هغې د وجې نه چې دی تاسو باندې دا تکلیف نن زیاتېږي که ډالر زیاتېږي نو دا هم د تېرو حکومتونو غلطي ده که د بجلی قیمت زیاتېږي دا هم د تېر حکومت غلطي ده که د ګیس قیمت زیاتېږي دا هم د تېر حکومت غلطي ده که اوړو قیمت زیاتېږي که د چینو قیمت زیاتېږي که د غوړو قیمت زیاتېږي دا هم د تېر حکومتونو غلطي ده مونږ ته دا تپوس کوو چې ټیک ده دا تېر څومره ایکسپرټس دي څوک چې معیشت باندې پوهېږي چې هغوی سره خبره کوي نو هر یو کس درته وایي چې را روان وختونه نور هم سخت دي او دې کې د مشکلاتو کې څه کمی ښکاري نه نو څنګه به دا حالات ټیکېږي مونږ ستاسو په وساطت کومو خلکو چې دې راوستلی دي هغوی ته هم دا ویل غواړو چې نن چې تاسو دا خبره کوئ چې د ملکي سلامتي لپاره دا ضروري ده چې ټولې پارټۍ او ټول خلک دې یو ځای شي او د ملکي سلامتي لپاره چې دی یو میثاق دې وشي نو موږ ورته دا ویل غواړو چې د ملکي سلامتي تر ټولو کې لویه خطره چې ده هغه د نااهله وزیر اعظم نه ده د داسې وزیر اعظم نه ده چې هغه د خلکو په درد باندې نه پوهېږي هغه د خلکو په مشکلاتو باندې نه پوهېږي هغه د خلکو په مسایلو باندې نه پوهېږي نو ټولو کې اول خو پکار دی چې تاسو دې لرې کې د هغې نه پس څه زیاته ملکي سلامتي باندې خبرې وکړو حل خو دې ته راغلی دی چې د بهر ملکونو هغه دورو نه مو اوس ګپ جوړ شوی دی دا بل ورځ د افغانستان صدر اشرف غني صاحب راغی اسیم یو خو زموږ ګاونډ هم دی
بل د افغانستان او زمونږ مشترکه دا د دهشتګردۍ دا مسله چې دا زمونږ مشترکه ده بیا اسلامي ملک هم دی پښتون هم دی نو پکار خو دا وه چې دلته نه ډېر ښه دغه استقبال شوی و خو د هغه د استقبال لپاره چې دی هغه لحاظ سره دوی هغه شانتې دغه وانه ګشتل چې کوم هغه ملکونو نه خلک راتلل چې چا سره ډالرې وې چې چا عربو ملکونو سره تعلق ساتلو د هغې لپاره خو وزیر اعظم صاحب بیا ډرایور هم جوړ شي او ګاډي ته کښېني او وایي چې یاره کوم ځای ته وایه چې زه به خورم خو د هغه ملک صدر چې چا سره زموږ هر څه تړلي شوي او خصوصا د پښتونخوا هر څه تړلي شوي هغې ملک دغه چې دی هغې له هغه شانتې دغه نه ورکول زما خیال دان جو زیاتې دی قومي وطن پارټۍ دا فیصله کړې ده چې مونږ به میدان ته روځو د ګرانۍ خلاف د بېروزګارۍ خلاف دا کومې د حکومت ناکامې پالیسۍ چې دي د دې خلاف به مونږ اواز به اوچتوو به موږ شي او ګاډي ته کښېني او وایي چې یاره کوم ځای ته وایه چې زه به خورم خو د هغه ملک صدر چې چا سره زموږ هر څه تړلي شوي او خصوصا د پښتونخوا هر څه تړلي شوي هغې ملک دغه چې دی هغې له هغه شانتې دغه نه ورکول زما خیال دان جو زیاتې دی قومي وطن پارټۍ دا فیصله کړې ده چې مونږ به میدان ته روځو د ګرانۍ خلاف د بېروزګارۍ خلاف دا کومې د حکومت ناکامې پالیسۍ چې دي د دې خلاف به مونږ اواز به اوچتوو به د هغې لپاره به خپل کردار به ادا کوو به د عوامو صحیح طریقې سره ترجماني به کوو به د هغې په سلسله کې پرون هم مونږ په چارسده چوک کې پروګرام هم کړو او بله ورځ په صوابیا کې هم کړو دې نه مخکې مونږ په پېښور پریس کلب مخامخ هم کړو دا سلسله به نور هم تیزوو به په دې کې به ستاسو د مرستې مونږ ته ضرورت وي چې ټول تاسو مونږ روځو او متفقه طور باندې دا ووایو چې بی دا ملک چې دی دا زمونږ دی دې کې که نمایندګان به منتخب کېږي هغه به زمونږ د مرضیه منتخب کېږي حکومتونه هم چې راځي هغه به زمونږ د مرضیه حکومتونه راځي هغه حکومتونه به راځي چې هغه د عوامو د فلاح او بهبود لپاره چې دی کار کوي هغه حکومتونه به منو داسې نه ده چې بعضې خلک راولي او د خپل مرضیه کټ پوتلی حکومتونه به چلی دا شیونه چې دی دا لوبې به نور دې ملک کې نه برداشت کوو دې لپاره به روځو او خپل کردار به ادا کوو د نیا پاکستان والا خو وی چې یاره آفتاب خان څه کړي دي آفتاب خان د علاقې ته څه دغه کړي دي زه ته صرف دا تپوس کومه چې په دې 11 میاشتو کې خو موږ ونه کتل چې کومې منصوبې شروع شوې وې چې هغه مخکې روانې شوي اوس خو ستاسو مرکز کې حکومت دی او په صوبه کې حکومت دی MNM ستاسو دی MPM ستاسو دی پکار خدا و چې په دې کارونو باندې په درس کې کار روان وي او ډېر په تیزۍ سره روان وي بیا ته دام تپوس کومه چې دا MNA ګان او MPA ګان چې ډېر د قوم همدرد جوړېږي چې دا د دې غریبانو نه څنګه دا بجلی کټ کېږي لګیا دي دوی خو به ډېرې دعوې کولې چې بس مونږ راتګ و دا مسلې ټولې حل د لوډ شیډینګ به حل وي هر یو به حل وي او بس دا ټولې دغه شي زه ته اوس دا تپوس کومه چې دا ډرامې مه کوئ چې